الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الغزو الفکری پرون من شروع کړو نظریاتی جنگ څه شی دی او د هغې تاریخ چې دا د عسکري میدانی جنگ په ځای یو فکری نظریاتی جنگ دی مقصد د دشمن دی چې مسلمانان ذهنی شعوری طور مردکی او خپل آسان چکې واچ ظاهر مسلمان ښکاري او نور دا فکر سوچ دا وی او بیا د دې سفرقونه تاریخ چې د دې جنگ شروعات بس کله نه چې د حق باطل کشمکش دی نه شروع دی انبیاء علیهم السلام خلاف شوی دی د نبی علیه السلام خلاف مکی دور کې مدنی دور کې بیا خلافت راشده د صحابه کرامو دور بنو عباس او بنو امیہ او بیا په دې جنگ کې مسلمانان کامیاب او دشمن ناکام شوی او د هغې وجې سوي اوس د دې جنگ د تعارف نه بعد اوس د دې مراحل دا اصل کې په 5 مراحلو مشتمل جنگ دی د دې 5 مرحلې دي دا شروع د صلیبي جنگونو دی او نن وخت دی وخت کې دا په دې ځای ولاړ دی علمگیریت ګلوبلایزیشن دا د 5مې مرحلې ته را رسېدلی دی شروعات د دې جنگ د صلیبي جنگونو نه شوی بیا هغه کې شکست نه بعد استشراق شروع شو بیا استعمار راغی بیا د ردت طریقې اختیار شو دې وخت کې اوس علمگیریت دا څه ته وایي په دې یو به تبصره کېږي صلیبي جنګونه صلیب اصل کې د عیسایانو مذهبي نښه ده کراس داسې کراس دی دا د هغې په ګیرجو باندې د هغې مذهبي ځایونو باندې وي او بطور شعار مذهبي استعمالی جنگونه خو د مسلمانانو عیسایانو ډیر شوي دي خو دې جنگونو ته صلیبي په دې بنیاد وایي چې دا باقاعده د مذهب په نوم جنګېدلي وو دوی به چې جنگ لا راتلل نو په دې جنگونو کې دوی دا اعلان کړو چې دا د اسلام او د عیسایت جنگ دی او د دې فوجیانو باقاعده بغاړه کې صلیب اچولی دوران جنگ هم دارنګ د صلیب نشانی به ورسره وه ځکه د دې پوپ هغه وخت کې اعلان کړی چې دا د عیسایت او د اسلام د مذهب ترمنځ جنگ دی نو دې له مذهبي رنګ ورکړی و ځکه دې ته صلیبي جنګونه وایي او دا مذهبي جنډه او نشانی به د دې ګریبانونو کې وه دا صلیبي جنګونه 1085 نه 1291 پورې چلیدلي دا د دې ټوله دورانیه ده تقریبا 200 کاله د صلیبي جنګونو او بیا د دې صلیبي جنګونو نه پس بیا الغزو الفکري شروع شو نظریاتي جنگ یعنی د نظریاتي جنگ ابتدا د صلیبي جنګونو نه دغه صلیبي جنگونو چې د وخت کې زمون خلافت
بنو عباس کمزوري شوی، امت مسلمه باندې دو طرفونه حمله شروع وي. یو طرف نه منګولیانو تاتاریان دا د دې طرفه شروع شو، د دې چاینا او منګولیا او دې طرف نه منګولیان تاتاریان. اول چنگیز خان روتو زمون سلطنتو ډیر لوی د شان شوکت خوارزم نو خوارزمیانی ووال، او بیا دویم سلطنت زمون سلاجقو هغې ووال، او بغداد تم بیا تلي خلافت م ختم کړ. نو یو حمله په مونږ د دې طرف نه وشوه، مشرق شمال مشرق نه، او دویم په امت مسلمه د مغرب نه وشوه، یورپ طرف نه. صلیبي وه، دا د منګولیانو حمله وه، هغه د صلیبیانو وه. او دا منګولیان دا صلیبیان به یو بل سره بیا په دې کې تعاون هم کو. خو صلیبي جنګونو اهداف دو، یو د نصرانیت اشاعت، مقصد دا چې عیسایت دنیا کې عام کو، ایشیائی مسلم ممالک باندې قبضه، ایشیا کې چې کوم ملکونه دي دا مونږ زیر تسلط شي. او دریم مقصد مسلمانانو نه خصوصا خپل انتقام اغسته، ځکه چې مسلمانان په دې جهادونو کې مخکې تر یورپ پورې تلي، فرانس پورې ځان رسولی، زموږ خلافتونو او زموږ د څونه لوی سلطنتونو، خاص کر عثمانیان، دا عثمانیان نه دغه سلاجقه، سلجوق، دا سلاجقه اناتولیا او اناتولیا نه بس یورپ ته ننوتي. دغه رنګ بل طرف ته مخکینی خلافتونو بنو عباس، اخوا د بنو امیه یو نوې خلافت اندلس کې وجود ته راغلی و، اصفهانیه، نو دغه یورپ مغربي تی نیولی و. نو دوی هغه مخکینی کلونو کې چې څومره صدیانو کې مسلمانانو یورپ ته نقصان رسولی او ملکونه نیولي و، د هغې انتقام یې زړه کې چې په دې طریقه ته انتقام ولو. او بیا په دې 96 هجری کې مسلمانانو طرف نه اندلس باندې قبضه شوی و. اندلس خو د یورپ زړه، نو مسلمانانو نه هغه اندلس واپس اخیستلو، اصفهانیه. نو کمزوري کول مقصد و، د یورپ ملکونه واپس اخیستل مقصد و. دې دپاره دا صلیبي جنګونه جوړ. او پنځم هدف یې دا و چې عالم اسلام وسایل قبضه کړي، ځکه همیشه د دې په دې نظر چې امت مسلمه سره کم وسایل الله ورکړي، ځکه د مسلمانانو د خطې علاقې همیشه لپاره الله داسې ورکړي دي چې دا د قدرتي وسایلو نه مالامال دي، ګیس او تیل او معدنیات او آبي ذرایع، سمندري لارې. او د دې په نتیجه کې د یهودو پکې مقصد دا و چې د قدس بازیابتی، یعنی مطلب قدس لاسته کې او ګریټر اسرائیل جوړ کړي، د مقصد. نو بس په دې کې یهود او عیسایان شریک شي وو، خو مخې ته جنگ کې صلیبیانو او شاته ورپسې د یهودو هم اهداف. بهرحال دا صلیبي جنګونو مقاصد، خدا صلیبي جنګونه 8 جنګونه شوي دي، ټوټل 8 جنګ دي، 200 کاله دا جنګېدلی دی، 8 جنګ. او شروع د دې جنگ یو پادری حرامي کړی وه، ځکه چې قدس چې دی بیت المقدس دا د 3 مذاهبو مقدس ځای دی. یهودیت هم دی ته مقدس ځای وایي، عیسایت هم وایي او مسلمانان هم، او د 3 په دعوه هم ده. یهودیت وایي زمونږ دی، عیسایت وایي زمونږ دی، مسلمانان وایي زمونږ دی. نو قدس خو اولا یهودیانو سره وه، خو د هغوی مرکز دی،
ځکه د کار خلافت نبوت هغوی سره نو مرکز هم هغوی سره خو چې کله هغوی نه اهل شو او اقتدار ته واغستی شو نو مرکز هم ته لاړ. اوله حمله په قدس باندې بخت نصر وکړه. هغه یو عام ظالم جابر حکمرانو یهودي وجل، بیت المقدس بې عزتي وکړه، سې قید کړه ځان سره، عراق بایبل ته بوتلل ته قیدیان کړه. هغه بیا دوباره چې د ذوالقرنین آزاد کړه. مونږ سورې کهف کې ویلو ملک ولا بیونی او یې آزاد کړه، راوستل دوی بیا آباد شو. خو په دې دویمه حمله چې کومه شوې ده سورې بني اسرائیل کې کنه مرتين، نه هغه دویمه حمله د عیسایت د طرف نه شوه. دی بیا کمزوري شو او روم کې د عیسایت حکمرانی و ایرالل او دین قدس ونیونه. اصل د دین بیت المقدس نیولې د عیسایانو. مسلمانانو دور چې راغی د عمر رضی الله عنه دور کې، نو دغه وخت کې د نبی علیہ السلام په دور کې د صحابه کرام په دور کې بیت المقدس يهود سره نو عیسایت سره او د عیسایت مرکز ګرځیدل، ځکه د بي پي حکومت د روم ما تحتو څنګه قسطنطنیه وا د روم لاندې، نو دارم قدس هم د روم د لاندې او شام د علاقې. لکه د نبی علیہ السلام په وخت کې چې هرقل ته کله خط لېږلی شو نو خط چرته رسېدلی دی؟ شام ته رسېدلی او هرقل شام ته راغلی و. نو هرقل څوک دی؟ هغه عیسایي بادشاه و. هغه وخت کې موږ ګوره هغه قدس د چا قبضه کې دی؟ زیر تسلط د عیسایت دی. نو بهرحال یهود در بدرو او دغه قدس وغیره علاقه چې ده نو دا در اصل عیسایانو سره. عمر رضی الله عنه دور کې چې مسلمانانو ته حواله شو نو هغه وخت کې بیا عیسایت د قدس مسلمانانو ته حواله کړی دی. مسلمانانو د یهودو نه دی نیولې، عیسایت نه په معاهده او صلح نیولې دی. دوی ورپسې فوجونه لیږلي وو لښکر، خو چې محاصره شو نو یې مذاکرات وکړل او په خپل لاسې د قدس چابیانې عمر رضی الله عنه ته حواله کړي. دا په معاهده راغلي. خو بهرحال قدس خو به مسلمانانو زیر تسلط شو. عیسایانو د مسلمانانو چې کوم معاهده شوې دا اوس هم تاریخ کې پرته ده چې او د هغې هغه اصل لیکل په کوم سرمن شوي دي، عام چېرته عجایبګر کې پراته دي چې په هغې کې دا ده چې مونږه قدس مسلمانانو ته د صلح په نتیجه کې حواله کوو. شرطونو کې به یو شرط دی چې یهود به دلته نه پرېږدي. او هغوی مونږ سره شرط تړلی و چې یهود به دلته نه پرېږدي. نو بهرحال خو بیا هم مسلمانانو دا ځای قبضه کو، اعلان یې وکړه چې دلته به په یهودو عیسایانو عبادت پابندي ني، دوی ته به ازادي. لکه عیسایت یهودیت که دلته راځي او خپل مذهبي خپل رسومات ادا کوي نو ادا کولی شي، مونږ پابندي نه لګو. دا د مسلمانانو غټ زړه چې مذهبي ازادي ولا ورکړه. نو تر دې ساعته پورې یهود چرې مغی بند کړي نه دي چې تاسو عبادت لا دخل ونه ساته او نور عبادت لا راځي. دا عیسایت دنیا موسم یهودیت عیسایت تر اوس دې وخت پورې د خلافتونو دور کې دی براتل باقاعده خپل عبادت رسوم ادا کول. خو یو دور کې بیا داسې وشوه چې د دیو راهب د پترس هغه بېایماني وکړه، هغه شور شغرب جوړ کو، یورپ ته لاړ او هلته یورپ کې خلکو ته وی چې وګوره قدس چې دی نو هغه مونږ باندې پابندي ده او ظاهري نه پرېږدي او مقدس زمونږ مقامات و مسلمانان توهین کوي. دا ټول دروغ وي، مسلمان چرم توهین نه کوي، په مونږ ظلم کېږي او دا قدس زمونږ ځای دی دا واپس اغشتل غواړي. نو د مسلمانانو خلاف عیسایانو کې پراپیګنډه خورولو مسلمانانو قدس واغس اغستلو د پاره دا پراپیګنډه د راهب کړې وه پترس، او یورپ کې تقریرونه شروع کړه، خلک یې راپورته کړه. نو 15 اگست 1085 یا 15 اگست 1085 کې یورپ کې دا اورو لګید او
د یورپ یو پوپ اربن وینس زیده هغه مقام کې پیلنې دا صلیبی جنگ اعلان وشو. عیسائیت را پاسه او د فرانس حاکم هغه وخت فرانس د تمام یورپ لیډینګ کوله کنه سبا امریکا کې مخکې برتانیا کو نو هغه زمانہ کې فرانس کو فرانس مرکزی حکومت داغه حاکمو گاډ فرای داغه په قیادت کې جولای 1099 کې په ارض مقدس باندې حمله شو او 70,000 مسلمانان جماعت کې دنه شهیدان کړل او په بیت المقدس د صلیب جنډه نصب کړه. یعنی به بیت المقدس پاول زمونه قبضه نه لاړه چې عمر رضی الله عنه وخت کې لاس تراغلو دی وخت کې رانه لاړ په دې اولنی صلیبی جنگ حمله شو بس والی شل ته خلافت هم کمزور شو حالات خنو بس زمونه بیت المقدس لاړه او دی په قبضه وکړه په اول ځل دا قبضه وشو. دغه وخت کې عمادالدین زنگی دا زمو یو سلطنت ته د مسلمانانو شام کې و د زنگیانو سلطنت دې ته زنگی سلطنت وای. عمادالدین زنگی او نورالدین زنگی دا پورا خاندان دی دا کردیان دی اصل کې دا کرد دی کرد قبایلی خلق جنگجو خلق دیو سلطنت حکومت جوړ کړو شام کې دا صلاح الدین ایوبی بیا دوی کی رستو پیدا شوه. آئی تقریبا دا بیت المقدس د سقوط نشپگیش کالا بعد 26 سال دا دوی سراو نو بیا د عمادالدین زنگی 1124 کې موصل د عراق زیر عراق کې موصل الته یو خود مختار حکومت قائم کا شام عراق کې او بیا دا صلیبیانو خلاف د حکمران جنگونه شروع واپس بیت المقدس اغستل. دویم جنگ عظیم او نورالدین زنگی د بیا زوی د عمادالدین زنگی د خو شروع وکړه خو قدس لاستا نک بیا نورالدین زنگی د پلار دغه سلسله د جهاد جاری وساتله او دغه جنگ دوباره بیا وشو 1848 کې لکونه جرمن او فرانسیسی فوجونه رالل او داغي یو بادشاہ دی هغه ته سنت برنارد لوی هفتم وتویل کی په شام حمله وکړه او دا د چاغي بیا واپس پس پایشو په دې کې قدس لاسترانه. دریم جنگ صلیبی او صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی اصل کې د دین نورالدین زنگی یو امیرو سپه سالار اگر چې نورالدین زنگی بچینو نو دا صلاح الدین ایوبی متبنا زوی ځان له جوړ کړو د متبنا دا د لوی کړي دی د زوی نه دی خپل لکه هغه زنگی دی او د ایوبی دی جدا خاندان دی خدا وته زوی ویلو نو د متبنا زوی ځکه دا عمادالدین زنگی دا تمام عمر خواهشو چې قدس آزاد او خوا پکې وفات شو بیا زوی ته وصیت کو نورالدین ته چې دا قدس آزاد نو بیا ته ټول عمر جهاد کړی د نورالدین خو د نورالدین اولاد نو دا خواهشو چې زمانه بعد دا سلسله څوک جاری وساتي نو دا صلاح الدین د بیا د یو امیرو د شام امیرو نجب الدین دا غزوه او دا صلاح الدین ناغه ته وی چې زما زوی نشته دا مال را ناغه ولا ورکنه د وته زوی ویلو نو بیا د تربیت ورسن نورالدین په خپل کړو نو دا صلاح الدین ایوبی در اصل د متبنا دی او د امیر او کمانډر او ډېر لوی مجاهد دام کردیان دي د کرد خلق دی دام. بهرحال بیا نورالدین دلاندې بده جنگیده د صلیبیانو سره او اخر دا چې بیا نورالدین وفات شو نو بیا د خپل مصر او شام کې خپل یو حکومت قائم زنگی حکومت ختم شو بیا ایوبی سلطنت شو
نو دغه صلاح الدین ایوبي بیا چې د دوی سره مختلفې معرکې کړي دي او اخر دا چې 1187 ستمبر کې بیت المقدس فتح کړه په دریم صلیبي جنگ کې وشو. په دریم جنگ صلیبي کې ایوبي صلاح الدین ایوبي قیادت کو او بیت المقدس دا د یورپوي عیسایانو صلیبیانو نه آزاد او دم دا په یو جنگ نه دی کړی، مسلسل جنگونه دی کړي دي، خو آخري دریم صلیبي جنگ کې دا فتح شو. ځکه دا غریب هم ټوله زندگی تیره کړې وه په دې جهاد کې. دوی آخر وخت کې بالکل بوډا شوی او په آخري جنگ چې دی کله ته نو دی په اس باندې هم نشو ټینګېدی، دونه لکه ضعیف شوی. نو د ویلو ما د اس پورې وتړی نو دی ورپورې تړلی او د میدان ته رسېدلی او اخري دغه فتح وکړه او الله بیت المقدس آزاد کړه. چې خلک وایي که نه چې بیا د صلاح الدین ایوبي ضرورت دی، نو هغه اصل کې د ډېر لوی وخت بعد دا ملک بیت المقدس فتح کړه او بیا مسلمانانو سره دا خو چې بیا کله خلافت عثماني ختم شو نو واپس قدس باندې اوی قابض شو، اسرائیلی جوړ کو وغیره او دا خنزیران چې رالل که نه دغه نه پس د عثماني خلافت ختمېدو نه بعد نو دا انګریزان وغیره چې راله د یو جرنیل راغی نو صلاح الدین ایوبي قبر در ورسېد، قبر باندې داسې لته ورکړه ایوبي قبر له او ته ایوبي مونږ بیا رالو، مونږه بیا رالو. خو دغې خبرې جواب تر نن امته ورنه کړی شي. نو ایوبي قبر له لته ورکړې وه، مونږ بیا راورسېدو چې ته خو مړی و قدس بیا مونږ ونیو. نو 1787 کې دا قدس دوباره بیا دوی آزاد او دا صلیبي جنگ 4 کاله داسې جاري و، خو بهرحال الله دوی ناکام کړ. بیا د نه بعد 4م صلیبي جنگ دی، بیا د جرمن یو حکمرانو هغه دا 4م جنگ شروع کړو 1195 کې، ځکه دوی بیا کوشش کو چې شام او قدس لاسته کو، خو لیکن دوی په دې کې بیا ناکام. 5م جنگ بیا شوی دی، بیا صلاح الدین ایوبي وفات دی. نو 1221 کې د روارو د صلاح الدین ایوبي الملک الکامل دی بیا د هغه په ځای بادشاه دی. د دوی پوره سلسله د خاندان د حکومت خو بهرحال پای کې هم دوی ته شکست. 6م جنگ 1228 کې دا د شام د جرمني بادشاه دا په قیادت کې لښکرکشي شوې ده، خو بیا دوی چې د مروب شوي او یو معاهدې تحت دوی واپس او بیا 18 کاله بعد د مصر یو بادشاه هم د ایوبي خاندان ملک الصالح نو هغه خوارزمیان سپایان ځان سره کړل او دې وخت کې بیا دینه د قدس عارضي طور لاس نه تللی دی سه علاقې، خود د په جنگ دوباره خوارزمیان ځان کړل، دلته چې کوم خوارزي سلطنت د ځان سره کړل او واپس قدس لاس ته کړو او غزه مقام د اوس چې کومه غزه ده دغلته ولا دوباره شکست ورک. 9م صلیبي جنگ د فرانس بادشاه سنت لوئس هغه د پاپای روم په ترغیب پاسېدلی چې ورشه قدس دوباره لاس ته کې. نو دا 1284 کې بیا دوی روتي و جنگ له، خو منصوره یو ځای دی مصر کې، هلته دوی شکست وخوړ او د فرانس بادشاه چې سنت لوئس د گرفتار شو، ونیولی شو. 4 کاله د قید کې او بیا مسلمانانو د آزاد کړو ته ځه وطن ته واپس ولېږه. نو 8م صلیبي جنگ د بیا په 8م ځل راغی 1270 کې سنت لوئس بیا حمله وکړه، خو دغه دوران کې بیمار شو مړ شو. بس اخیری جنگ خدای چې د مهم نه کله واپس شو
دغه وخت کې د مصر بادشاه الملک الخلیل دا د عیسایت خاتمه وکړو د واپس تلو د دې مرګ نه مخکې د یورپ کې خلک راوړل او د سنت لویس د فرانس بادشاه تقریر کړو او دا خبره کړې و چې مسلمانانو سره بار بار میدان کې جنگ کې شکست نه بعد زه په دې خبره ورسېدم چې نور مسلمان سره میدان کې جنگ نه کیږي د دې خلاف یو بل جنگ شروع کول غواړي نظریاتي نو د دې فکری جنگ چې دا موجوده کوم روان دی د دې بانی څوک دی سنت لویس دا د جرمني دغه بادشاه دی د فرانس چې بار بار شکست نه بعد دا وصیت کړ او یو څو خبرې خولې وې ادا دي چې دا څو کار وکړي یو د مسلمانانو حکمرانو منځ کې پوټ پیدا کړي د خپلو کې واچ دا وکړي چې مسلمانان هغه وخت خلافت نو بس ټول حکومتونو جدا جدا نو چې دا مسلمانان خپلو کې چولی شوي مونږ به اخلاص شو یو فارموله دا پیش کړي ولا کوسم په دې عمل شروع دی که تاسو ګورئ مسلمانان خپلو کې متحد نه دي یو بل سره اخته دي حالات د امت څه دي او د خپلو کې عرب لګیا دي خپلو کې یو بل سره په باډر اخته دي سعودي لګیا دی اخوا کویت سره او څوک چې د عراق سره او څوک شام سره او څوک اب عرب امارات خپلو کې او دلته افغانستان او پاکستان او دا لوبې شروع دي خپلو کې نښتي یو دویم دا ده چې په دې کې مضبوط عقیدې والا ګروپ مضبوطې عقیدې والا خلک هغه ترقۍ ته مه پرېږدئ کلکې عقیدې والا د عقیدې په بنیاد چې کوم خلک کار کوي هغه کلک خلک دی دا ترقۍ ته مه پرېږدئ ځکه ولې عقیده داسې شی دی چې دې باندې څوک سودابازي نه کوي تحریکونه خو ډېري خو د عقیدې په بنیاد چې کوم خلک دی ترقۍ ته مه پرېږدئ ناکام کوي هغه مضبوط او بنیادی خلق تیاری دا منه پرېږدئ او دریم په مسلم معاشره کې فحاشي او ریاني او بد اخلاقي او مالی بدعنواني د دې په ذریعه کمزوري کې نو زموږ ملکونو کې فحاشي عامه ده بد اخلاقي عامه ده او مالی بدعنواني ټول مسلمانانو ملکونو کې مالی خورد بر شروع دی حکمران بس په دغه موضوع اخته کړي دي نو خپل کار ته پاتې کړل او بل خبره دا کړې وه چې غزې نه انطاکیه پورې یو وسیع متحده یورپي حکومت قایمول مراد تم دغه اسرائیل چې دا د غزې نه والا تر هغه انطاکیه هغې پورې دا یو غټ ګریټر اسرائیل چې د وخت کې فلسطین کې دی او دا د شام وغیره علاقې هم دوی ښودلې دي ورسره دا څو خبرې پیش کړې چې په دې خبرو باندې د مخکې کاروش دا د دوی د الغزو الفکری ابتدا وا چې د مسلمانانو فکر او سوچ باندې مهنت وشي او دوی خپل غلامان کړي شي نظریاتي نو دا صلیبي جنگونه د دې نظریاتي جنگ ابتدا دا یعنی بنیاد اصل دا جنگونه شو چې دوی بار بار شکست کو نو دوی خپل پینترا او د جنگ طریقه بدله کړه چې د دې خلاف نظریاتي جنگ پکار دی فکری جنگ پکار دا یې د پاره اول کار استشراق مستشرقین پیدا کړ نو دا دویمه مرحله مستشرقین څوک دي څوک نه دي په دې به ان شاء الله خبره کو خو د خپل مولیان تیار کړل چې په اسلام باندې اعتراضات وکړي شکوک شبهات پیدا کړي مسلمانان د خپل دین مذهب نه متنفر کی نو دویمه مرحله بیا استشراق واپس मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।